یو زنانه متعلق یو عالم لیکلی دی وی ز امریکې ته لاړم او هغلته ما نه چا ټیم واغوښتې چې یاره جي دلته یو زنانه ده د امریکې اوسیدونکې د تاسو نه د مسلې تپوس کول غواړي په پرده کې هغې انتظام برابر که نو زه کېناستم ما سره د هغه ځای څه کسان هم کېناستل هغه زنانه ما نه د اسلام متعلق معلومات شروع کړه خو داسې معلومات یې کول سوالونه یې کول چې زه پوه شوم په دې خبره باندې چې د دې زنانه په زړه کې ایمان نه وی راغلی دی او ډېر زیات مضبوط دی څومره سوالات یې چې وکړل ما وله جواب ورکړ هغه زنانه چې ده هغه مطمئنه شوه وی بیا ته اخره کې یو سوال ما وکړ چې یاره ته کله مسلمانه شوې وی راته وی چې یاره زما خو لږې ورځې شوې چې زه مسلمانه شوې م او دلته راغلی وی ما ورته چې ستا د اسلام د راوړو هغه سبب او وجه څه وه د څه د وجې نه مسلمانه شوې دومره مضبوط ایمان ستا په زړه کې دی څه وجه به وی ما ته وی چې او زه او زما خاوند دلته په امریکا کې په یو کمپنۍ کې مونږ په جاب باندې کار کوو زمونږ هغه کمپنۍ والا په جده کې یو برانچ ویسته سعودي عرب کې یو ښار دی زمونږ دا خلکه چې حج له عمرې له ځي نو د هغې په ایرپورټ باندې کوزیږي د جدې په ایرپورټ باندې وی په جده کې زمونږ کمپنۍ والا یو برانچ ویسته وی مونږ ته دا ریکویسټ وکړه چې تاسو دواړه ښځه او خاوند د هغه نوې برانچ د چلولو دپاره لاړ شي وی مونږ ورته غاړه کېښوه چې ډېره ښه ده جدې ته چې کله مونږ لاړو ټرانسفر وشو په جده کې مونږ یو څو ورځې تېرې کړې دا زنانه په خپله وی ما ولیدل چې د جدې په لارو کوڅو کې به انسانان روانو او د ټولو به یو شان لباسو سپین صادر به لاندې هم تو کړی سپین صادر به د پاس هم تو کړی زنانه به ټولې په پرده کې وي ناغي به یو ډیر خوند کو ډیر ښایسته به ښکارېدې وی ما چې به ورته کتل نو زه به ډېره زیاته په دې زړه کې خوشحالېدم چې دا څومره ښکلي خلک دي وی ما هغلته د چا نه تپوس وکړه چې دا کم نارینه روان دی او دا سپین یو شان لباس دی یا د دې زنانو یو شان پرده ده دا څوک دی او څنګه داسې روان دي دې بازار کې په دې لارو کوڅو کې وی هغې ما ته ووایي چې دا مسلمانان دي او دلته د مسلمانانو قبله ده کعبه ده دی هغه ځای ته د عبادت دپاره ځي هغه ځای ته دی حج او عمرې دپاره ځي هغه ځای کې د الله عبادت او طواف کوي دی دپاره ځي نو ما ته خلکه ډېر ښکلې ښکلې ښکاره شو نو ما د خپل خاوند ته وی چې یاره دا د دې کعبه کتل نه غواړي چې لاړ شو نو ما هغه اراده وکړه چې لاړ شو او د مسلمانانو کعبه وګورو وی چې لاړو او په لاره باندې روان شو نو چا نه هم تپوس وکړه نو موږ ته وی چې تاسو کوم مذهب والا خلک یې نو دا زنانه وی زما تعلق د یهودیت سره زه یهودڼو او خاوند چې مې هغه عیسایي وی ما ورته چې زه یهودي یم او دا عیسایي دی وی ما ته وی چې دا د دې ځای قانون دی چې دې ځای ته د مسلمان نه علاوه بل کس نشي دننه کېږي د حرمینو حدودو ته مسلمان دننه کېږي غیر مسلم یهودي نصرانی عیسائی دا خلک به حرمینو ته نه ځي وی ما ورته وی چې یاره یو کوشش خو به وکړو خیر دی نو وی ما د مسلمانانو زنانو په شان لباس واچو او خاوند ته مې د نارینو چې کم دا سپین لباس اچي دا مې وله را پیدا کو دا مې ورته واچو دا هغه ځای نه مونږ روان شو زه په لاره باندې څه مشکلات رالل خو الله پاک خیر کو مونږ پورې وتو حرمینو ته لاړو دا زنانه بیانوي حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه دا واقع بیانوي دې زنانه راته ووایي چې حضرت کله مونږه حرمینو د مکی مکرمه حرم شریف ته داخل شو او بیا دننه لاړو په کعبه مبارکه باندې زما نظر ولګېده نو وایي زه په ځان نیم پیښوي زما په دې زړه کې یو اثر پیدا شو یو نرموالی پیدا شو وایي زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې وایي زه په ژړا شوم زه په ځان باندې نیم پیښوي یو شیبه ما حرم شریف ته کتل
کعبه مبارک ته مې کتل او زه پوهېدم چې د الله د طرف نه په هغې کم انوارات نازلیږي او زما په زړه باندې د هغې کم اثر کیږي. ما هغه کتل، زما د سترګو نه اوښکې روانې او ما ژړل چې یو شیبه پس په ځان باندې پوه شوم. نو وی خوا کې چې مې خپل خاوند ته وکتل، څه صورتحال چې زما و اومقه صورتحال زما د خاوندم و. هغه م ژړل، د سترګو نه اوښکې بهېدې. وی ما د هغه لاس کلک ونیو او ځان ته مې رانږدې که. وی ما ورته وی چې څه اثر در باندې وشو؟ وی ما ته وی چې ته ولې ژاړې؟ وی ما ورته وی چې که رښتیا را باندې وې نو زما دا سترګې چې کله نه په دغه تور غلاف لګېدلې دي، دغه کعبه مبارکه مې لیدلې ده، زما په زړه کې یو قسم انوارات او تجلیات او نرموالی او سکون پیدا شوی دی. زما په سترګو کې قدرتی طور اوښکې پیدا شوي دي. زما سترګې نه جاړي، زما زړه م جاړي. ما ته معلومه شوه چې یقینا دې کوم ځای ته مونږ راغلي یو، دې ځای کې څه چل شته دی. وی خاوند راته وی چې دا څنګه حال ستا دی، دغه حال زمام دی. یقینا چې معلومیږي دا خلک په حق باندې دي. کم خلک چې د دې کعبې مبارکې د رب عبادت کوي، یقینا دا خلک په حق دي. دغه زنانه وی په دغه ځای کې ما خاوند د لاس ونیو، یو حاجي صاحب ته کېناستم او هغه ته مې وویل چې کلمه راته ووایه زه د هغه وخت نه مسلمانه شم. زما خاوند هم زما سره مسلمان شو، مونږ دواړه په دغه ځای کې مسلمانان شو او کلمه مو وی. نو زه رالمه او چې کله مونږ خپل دفتر ته رالو نو ما شیبه لږ وخت هلته ډیوټي وکړه د خاوند سره، خو ماله زما ډیوټی خوند نه راکو. ما وی چې یاره زه د اسلام سټډي او مطالعه وکړم. د هغه ورځې نه زه شروع شوم تر نن تاریخه پورې زه د اسلام سټډي کوم او کوشش کوم چې زه په داسې طریقه باندې ژوند تیر کړم چې اسلام مونږ ته څنګه حکم را کړی. مولانا صاحب وی واقعي زه ډېر زیات حیران شوم او ډېر زیات متاثره شوم چې یقینا دې زنانه الله پاک کوم ایمان ورکړو.